تا خو پاکستان ته په اډوانس کې مبارک او پاکستان میچ ګټلی او بیغمه زړه میچ وګورئ هغه ستا چیلنج څه شو ستا خبرې څه شو پرون چې تا کومې کولې نن دا لیکل والا چیلنج در کوم چې پاکستان نن د انډیا نه میچ وګټو ښه بیغمه وګوره طارق زما چیلنج خو اوس هم په ځای باندې دی ځکه چې د انډیا غوندې ټیم په 120 رنز باندې راټولول دا چې د کلي کرکټ نه دی که نه پاور پلی کې د ویرات کوهلي په شانته پلیر آوټ کول او بیا د روهت شرما په شانته پلیر آوټ کول نو دا اصل معمولی خبره نه ده او په دې 120 رنز پسې په لازم بیړ نشم راغستی چې لاړ شم نیویارک ته دا میچ ولا راوړم نو دا خو زمونږ د بیټینګ لاین چې دی هغه ډیر خراب وچلېدو ډیر خراب پرفارمنس یې وکړو دا خو زه ذمہوار نه یم زما خو چیلنج وسم په ځای باندې د 120 رنز باندې هغه د ټول ټیم ولا راټول کړو نو دا ښه خبره نه ده زما چیلنج کې څه پاتې شو ته ماته ووایه ځه خبرې داسې لکه چې مړې دي مخکې پرون ډېر زیات په جذبه کې لګیا و چې پاکستان میچ ګټلی او پاکستان ته دې مبارک یو پاکستان وګټو نن دې خبرې مړې شوي لکه میچ بایللی دې اثر دی که د دې اثر هم دی او بل دا دی چې خبر کو سوپر 8 میچونو ته کوالیفای وکړو خو دې وکړي چې دا دوه کم میچونه پاتې دي دا په ښه رن ریټ سره وګټو ځکه چې زموږ د پاکستان د بیا غټ شرم به وي ځکه چې دی به بیا 2026 کې کوم ورلډ کپ را روان دی په هغه کې به دی د داسې ټیمانو سره میچونه کوي چې هغه ته د نور ټیمان چې دی ګورم نه چې دا ولا کرکټ کې راځي او زموږ ځای به نیسي اوري نه مطلب تا چې پاکستان دا میچ ګټلی دی دا به ګټي او دا خو پاکستان وګټو تاسو ښه بیغمه میچ وګورئ ستا اوس هغه چیلنج څه شو ستا هغه خبرې څه شولې اوس ته څه وایې نو داسې ده چې ما خو چیلنج خو تا ته ما په سټارټ کې ویل که نه چې بالرانو خپله کار وکړو نو اوس بیټسمینان نه کوي دا خو زه ذمہوار نه یم که نه دا خو ته د خپلې خبرې نه اوس یوټرن شان اخلې تا خو لکه خلک په انتظار باندې ویل لکه چې دا پوسټ ډیلیټ نه کوي ګورئ ځکه چې تا چیلنج ورکوي چې بس چیلنج دی زما طرف نه ودې ګټي انډیا والا ټیم او پاکستان ګټلی دی طارق صاحب چیلنج خو زما اوس هم موجود دی او همیشه به وي زه خو پاکستان ټیم سپورټ کوم څنګه چې بالینګ لاین زموږ ډېر زبردست بالینګ وکړو خو هغه شاهین شاه وکړو خو نسیم شاه وکړو خو عامر وکړو خو بس بدقسمتي دا ده چې زموږ بیټینګ لاین لږ کمزوری دی او چې یوه وکټ آوټ شي نو بیا پسې په خپله دا نورې روانې وایي چې بابر اعظم ته به څه وایي افتخار احمد ته به څه وایي دغه څنګ کې شاداب خان ته به څه وایي بابر اعظم ته خو څه څه نه وایم ځکه چې هغه ټیم کې بال نه وي بال سوینګ کېږي فیچ هم لږ سخت وي صحیح ده خو افتخار احمد چې دی دا چې دی ټیم نه ورسره ډراپ کړي نو ډېره ښه خبره وي او ځکه چې افتخار احمد وګوره داسې اسان بالونه هغه میس کړله بیا پکې پولټاس هم میس کړو او بیا پولټاس چې پسې درې موانو کې چې ورکړو نو زما صرف د افتخار چې دی بېګانې مې ټول افتخار وبیلو لکه ته چې دی ذمہوار زه نه یم چې پاکستان 120 رن نشي راړولی د دې خو زه نه یم ذمہوار چې هغوی 120 رن نشي دغه کولی که نه چیس کولی نو دا خو زما چیلنج سره د دې د سومې نه ده که نه دا خو د هغو خپله بدقسمتي ده چې 120 رن نشي راړولی دا هغه سړی پرون چې چیلنج ورکاوه چې پاکستان میچ ګټلی دی پاکستان ته په اډوانس کې مبارک نن مې لږ راټینګ کړی و ما چې زه دنه تپوس کوم دا چې زه اوس هم په چیلنج موجود یم ولاړ یم په خپل چیلنج باندې برقرار یم خو خبره اصل کې دا ده چې پاکستان اوس 120 رن ټارګټ نشي راړولی دی ذمہوار زه نه یم نو سړی چې کوم دی لږ یوټرن اخیستی دی خو بهرحال دې خبره هم په خپل ځای باندې ټیک ده ځکه چې 120 رن چیس کول پاکستان کرکټ ټیم دا نشي کولی نو بیا دی ګیم نه کوي